سعودي عرب کې په اوریجنل AKR کې اور ولګېدلو او اوریجنل AKR چې دی هغه پردی ریسټورنټو او وسوځېدلو مکمل ختم شولو. دا څوک وایي؟ دا ارشد وایي. دا هر څوک نه وایي، صرف ارشد وایي. یوه داسې خبره یې که نه چې د اورېدو خبره یې، یوه داسې خبره چې مخامخ د لیدو خبره یې. تاسو ته چې څنګه پته د ملګرو چې په سعودي عرب ریاض کې د حیات تلې چې کوم اوریجنل ریسټورنټ دی AKR، نو په هغې کې اور لګېدلی او د دې سره لږ اصل خبره کومه، اصل غلطي د دې وجه ښیمه چې وجه څه وه، اور ولې لګېدلی و. خو بل طرف ته ارشد دا خبره کړې ده چې اوریجنل AKR چې دی نو دا پردی ریسټورنټ دی او په دې کې اور ولګېدو، مطلب وایي زما ازار و. زه به په دې ټایم کې نه د ارشد دپاره خبره کوم نه د حیات دپاره خبره کوم، ځکه چې د سوشل میډیا خبرې دي. په سعودي عرب کې که مونږ سوچ وکړو که نه، نو په 100 کې 90% خلک چې دی هغه د ارشد سره اختلافات دي، مطلب د ارشد نه خفه دي، او خاص کر پښتانه، غیرتي پښتانه. بل طرف ته د حیات سره چې د خلکو کمیل اختلافات دي، نو هغه زویم چې په 100 کې به کم از کم 5% یا 6% زیات نه زیات 10% اختلافات به د حیات سره د لږو خلکو وي. خو مطلب زیات اختلافات د ارشد سره د خلکو دي او لږ اختلافات چې دي که نه نو هغه د حیات سره د خلکو دي. و زیات اختلافات چې د ارشد سره د کمو خلکو دي که نه، نو په هغې کې د نیمې نه زیات خلک چې دی هغه زمونږ د سوات خلک دی، ځکه چې ارشد چې دی هغه زمونږ د سوات دی. په دې سره خبره کوم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د دې نه مخکې ارشد چې کومه ثناګل راویسته او په دې ډېر زیات پښتانه اختلافات شو، اختلاف ورسره راویستی و. بیا د هغې نه پس په عطا باندې الزام، بیا په امجد باندې الزام، بیا داسې د حیات تلي سره اختلافات. خو اوس په دې ټایم کې زه به تاسو ته حق خبره دا وکړم که نه چې ارشد وایي دغه ریسټورنټ چې دی دا پردی دی. ما تاسو ته مخکې هم تفصیلي خبره کړې وه چې یار اوریجنل AKR چې کوم دی دا د حیات تلي ریسټورنټ و او ارشد لی پکې پرسنټیج ورکړه او خو د دوی سره چې کله اختلافات راغله، مطلب ارشد خو چې کم سړی هم ارشد معمولي سپورټ یې ول ورکړی دی، نو ارشد هغې سړي له بیا الله ته ورکړي ده. نو هېڅکله هم دا پردی ریسټورنټ نه دی، د حیات تلي ریسټورنټ دی. AKR یې وله ځکه کېښود و چې ارشد ورسره پرسنټیج و، اختلافات یې ورسره راغله، هغه یې ترې لرې کړو. او د حیات تلي دې نه علاوه دنیا ریسټورنټ دی، ښه ښکلی درانه خلک دی، د دلته مونږ وینو مخامخ او ښه برابر خلک دی، ښه پښتانه خلک دی، چېرته به د هغو داسې کچه حرکت ونه ویني. خو په دې ویډیو کې تاسو ته زه مین مطلب او مقصد وایم چې دا اور ولې لګېدلی دی. لاندې که سوچ وکړئ که نه، نو الپهم بہت زیات پښتانه نه پوهېږي چې الپهم څه ته وایي. الپهم چې په کوم ځای کې پخېږي دا یوه انګیټۍ او په دې باندې چرګان سره کېږي په سیخانو کې، او د دغې انګیټۍ ته مخامخ اګزاس لګېدلی او د دې اګزاس ته خوله چې دا بره سر ته وتي. نو چا څوک په میشن باندې راغلی دی او د دې ارشد د دې حیات تلي مخالف څوک راغلی دی او بره په دې انګیټۍ کې زما د اندازې مطابق په دې کې چېرته په شاپر کې پټرول راویشتي دی او بیا یې والا اټومیټیک څنګه تاسو ته پته ده په دې انګیټۍ کې لاندې انګار پروت دي، په دغه ځای کې لاندې پټرول په شاپر کې راویشتي دی او چې څنګه راغلي د انګیټۍ ته دا خو مطبخ دی او مطلب دغلته ټول پخلی کېږي. نو پټرول خو تاسو ته پته ده چې پټرول له خو د چا خبره چې هسې اشاره پکار ده، نو په دغه ځای کې چې څنګه پټرول راغلی نو دا یوه لمبه شوې ده او بس اور یې اخیستی دی. په دې ویډیو کې مین مطلب او مقصد دا دی چې ستاسو اختلافات په خپل ځای، خو هر چا چې دا کار کړی دی په هر میشن چې کړی دی حیات تلي ډېر درانه خلک دی او د هغو په ریسټورنټ کې هر ټایم ګڼي او ټول پښتانه د هغو سره مینه کوي. تاسو ته پته ده په دې ټایم کې اوس ارشد په امجد باندې اختلاف ولګه او الزام یې په ولګه او نور هم د هغه نه خلک اختلاف شوه. نو که دا کار ارشد په میشن کړی او که بل چا په پیشن کړی نو مکمل یې خلاف یو، غلط کاری کړی دی. الله پاک دې په تباهونو تباه کړي. په دې سعودي عرب کې د چا روزګار مه ټارګېټ کوئ. بل طرف ته خبره دا ده چې دا خو تاسو داسې چل کولو چې لکه مطلب تاسو دا ټول ریسټورنټ سیزلو، نو ریسټورنټ خو یو طرف ته که خو په دې کې چې دا کم کسان دي ظالمانو، د یو انسان زندگی چې دا قیمتي ده، د انسان یو پرزه چې دا قیمتي ده، دا چې دا کم خلک پکې سوځېدلی او چا پکې مطلب څوک پکې وفات شوی وی، خدای مکده دونه غټه حادثه وه که نه، نو څومره د افسوس خبره ده. زموږ پښتانه په مسافرۍ کې هم یو بل لخپې وو او دلته مطلب په معمولي خبرو باندې بیا دې حد ته لاړ شو چې د یو بل اینې چې دی هغه سکو د حد ته دې پورې لاړ شو چې یو بل بیا په ورونو باندې شي. دا کار چې هر چا کړی غلط کاری کړی د ویډیو مخې ته ډېره زیاته شیر کې مخمل خلاف یې د لوی الله کمان.